Assalamualaikum. No, nan mga discuss ko introduction to biology. Ci biology sa tawele shi nani lecture ke mamang guru ci the biology ci kam lafz de in world biology the origin the comes in the origin ba discuss ko ci the comes in the lafz biology derived shwe de rawatale de doyim ba manga definition ba mang dwa type definition ko yo ba short definition को बल्बा लॉन्ग definition comprehensive और detailed definition को biology दरेमा नंबर में मंगा दा खबर है कुछ history of the world biology the biology the lafaz the term chikama history the history we discuss ko and mung bada guru che the biology da term de da for the first time cha introduce kale او کله انټروډوس کړو دا خبره به مونږ کوو ٹھیک شولا اور پدې کې مونږ دا ګورو چې بایولوژي ته خنن سبا مونږ بایولوژي وایو آجکل مونږ ورته بایولوژي وایو بایولوژي دا چې کوم علم دی د لپاره مونږ ترم استعمالو بایولوژي آیا په خو په زمانه به د بایولوژي ویل کېدا کنه کله چې دا ټرم انټروډوس شوی نو دا ټرم چې کوم دی یو شوی نو داغه مخکې به د نالج ته د علم ته چې کوم د لیوینګ ارګانیزم په حواله سره دی د تبای سنومو نو دا ټول خبرې باندې لیکچر کې مونږه ډیټیل 1 بای 1 ډیسکس کوو کتا سو چرتا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ د چینل نه تاسو ته امپورټنت کمپریهنسیو کنسپچوال ډیټیل ملاويږي د بایولوژي په حواله سره او د غرنګي د کیمستري په حواله سره تو چلو سٹارټ کوو فلانه لفظ دی کتا سو ګورئ هغه ته مونږ وایو انټروډکشن ټو بایولوژي introduction to biology کې مونږ وایو origin of the world biology نو دې کې تاسو دلته کتلای شئ چې the world biology as derived from Greek words and two Greek words biology چې کوم دا لفظ دی دا د دوه Greek words نه derived شوی دی پکې که تاسو وګورئ biology کې یو bio لفظ دی او bio لفظ چې کوم دی derived from bios چې کوم دی دا Greek لفظ دی کوم دی چې bio derived شوی دی د دې مطلب دی life دویم لفظ دی logi لوجي چې کوم دی دا د گریک لفظ لوګس نه ډراوټ شوی دی او د لوګس معنی دا سټډي ټیک شولا نو په دې بنیاد باندې د مینینګ په بنیاد باندې تاسو بایولوژي څنګه ډیفاین کوئ سټډي اف لایف یا د ساينس اف لایف از کالډ بایولوژي ټیک شو دا یو مختصر ډیفینیشن شو دا بایولوژي یعنی تاسو ویل شئ چې بایولوژي څه ده د لایف د ژوندۍ د لیوینګ ثینګز کوم مطالعه ده یا د لیوینګ ثینګز کوم ساينس نه هغه ته مونږ وایو بایولوژي دویم چې کوم ډیفینیشن دی لکه کمپریهنسیو ډیفینیشن دی هغه څه دی هغه دا چې مونږ وایو د برانچ اف ساينس ان وچ وی سټډي چې په کې مونږ څه سټډي کوو د لیوینګ ارګانیزم خو سټډي کوو خو د لیوینګ ارګانیزم په حواله سره به مونږ په بایولوژي کې کم شیزونه ډیسکس کوو کم شیزونه به مونږ سټډي کوو نو مونږ به د لیوینګ ارګانیزم مارفولوژي ګورو د لیوینګ ارګانیزم په کې هیستولوژي سټډي کوو د لیوینګ ارګانیزم په امبریولوژي سایټولوژي فزیولوژي اناټومي ټیکسونومي and paleontology parasitology immunology and so on the living organism په حواله سره کې دا ټول خبرې موږ په بایولوژي کې څه کوو ډیسکس کوو دا لارج یو long definition comprehensive definition شو دا بایولوژي یعنی د لیوینګ ارګانیزم په حواله سره موږ دا ټول خبرې داغه د شیپ سایز سټرکچر فنکشنز هغه د سیل کمپوزیشن ټیشو ارګن لیوینګ ارګانیزم چې څومره سیستمز وی هغه په کې ډیسکس کوو د لیوینګ ارګانیزم په ایکولوژي انوایرنمنټل انټریکشن په کې سټډي کوو د لیوینګ ارګانیزم په کې هابیټیټ سټډي کوو مختلف شیزونه په بایولوژي کې موږ سټډي کوو چې هغه د لیوینګ ارګانیزم سره تعلق ساتي ټیک شو اوس دویمه سیشن تمنګ راځو هغه سره هغه د هیستوري اف د ټرم بایولوژي د بایولوژي چې کوم دا ټرم دی د دې هیستوري ټول لږ شانته کې ډیسکس کوو مختصر شانته کې یا موږ وایو چې when the term biology used for the first time د بایولوژي چې دا کوم ټرم دی دا for the first time کله یوز شو او چا یوز کړو نو تاسو ته وایي چې in 1802 1802 کې په 1802 کې So the term biology was used for the first time by two scientists. دو ساينسدانانو چې هغه for the first time په 1802 کې د بایولوژي د لفظ څخه کړو introduce any used کړو او هغه دوه ساينټیست کم دي یو ته ویل شي جین بیپټس لمارک بل ته ویل شي ګاټ فرایډ رینهولډ فریورینس دا دوه ساينټیست چې دی فار د فرست ټایم په 1802 کې د بایولوژي چې کوم دا ټرم دی دا یوزد کړل اوس کوېسچن دا پیدا کیږي چې which term use instead the term biology before the 1802
د 1802 نه مخکې بعد د بایولوژي په ځای باندې یعنی د بایولوژي چې دا کوم علم دی د دې لپاره به د بایولوژي لپس خو نه یوز کېده د 1802 نه نو داغه وخت کې بعد د بایولوژي چې کوم لفظ دی یا چې کوم علم دی د دې لپاره به کم لفظ یوز کېدو نو هغه د نیچرل هیستوري یا نیچرل فلسفي یعنی نیچرل هیستوري یا نیچرل فلسفي دا دوه هغه لفظونه دي کوم چې د 1802 نه د بایولوژي د علم لپاره خلکو څخه کو یوز کوي نه لیوینګ ارګانیزم په وایي سره به چې کوم علم هغه ته به ویل هیستوري نیچرل هیستوري یا نیچرل فلسفي اوس که ته وګورې نو اوس موږ لفظ استعمالو څه شی استعمالو بایولوژي نو بایولوژي څومره science دی field of science about the living things په حواله سره چې د ساينس څومره fields دي هغه ټول موږ د یو ټرم د لاندې سټډي کو چې هغه ته ویل شي بایولوژي نو موږ ویل شي چې the word biology as act like an umbrella which cover all life sciences دا لپس چې کوم د بایولوژي دی دا د تمام لایف ساينسز لپاره یو امبریلا ده چې ټول څه کور کوي ټول لایف ساينسز څه کوي کور کوي امید ده چې نن لیکچر نه به تاسو نه څه لرنینګ څه نه څه زده کړي وي بل لیکچر پورې مال راکړئ اجازه thank you so much and Allah hafiz see you and the next video lecture کې به موږ ډسکس کوو about the main division of biology او پکې موږ دا وایو چې main division of biology کوم دي sub division of biology کوم دي دا به موږ په ډیټیل باندې ډسکس کوو thank you so much and Allah hafiz